نن یو سړی جوړ راغلی و چې د هغې په مور باندې سخت کینسر و او هغه نن راغی او هغه ډېره زیاته شکریه ده او بل د هغه ږیره ورېجېده نو هغه ږیره رېجېدلې هم خدای ښه کړي دي او هغه مور یې ښه کېدو ډېره زیاته نیمه نه زیاته ښه شوې ده نو بیا راغی او نور یې اوبه یې راوړې او ساختونه یې ووړو او ډېرې دعاګانې وکړې چې یاره خدای پاک زما دا ږیره هم ښه کړه روانه کړه او زما مور هم خدای جوړه کړه جمعه به شي او هفته دا دوه ورځې به چوټي شي نور موږ تاسو له چې څوک راځي انشاءالله تعالی چې کار به ولکو دې خلکو ته په خپله پته ولګېده ټول سوات تقریبا او بهر چې کوم د هغه څلورو ضلعو صوبو خلکو ته یې مطلب دا دی چې پته ولګېده او هغه خبر دي چې الله پاک دې خلکو له شفا ورکړه او ښه شو یو ته حل وي بل ته حل وي موږ چې د شوګر او د بلډ پرشر او د تور زیړي د زیړ زیړي د کینسر او د زړه او نور د تبو موبو دپاره او د وړو د جړه مړه دپاره د زیل دپاره دې ټول دپاره موږ ساختونه ورکوو او دا داسې مجرب ساختونه دي ځکه چې په دې کې د شریعت نه خلاف څه نشته یا د نبي پاک صلی الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګران ملګرو دا مهال زه یو ځل بیا سوات کې ګولي باغ کې موجود یم زما په څنګ کې ناست ډېر محترم میاں نور بادشاه صاحب د چا چې څو پروګرامونه تاسو مخکې زما سره کتلي دي دغه سلسله د دغه ځای نه راشروع شوه چې ما به جعلي پیرانو پسې ګرځېدم او ما ایکسپوز کول د کومې علاقې نه چې به هم ما ته رنګ رالو یا ټلیفون رالو یا د هغې علاقې مشرانو به زما سره رابطه وکړه نو زه به هلته لاړم یا په خفیه طور باندې او یا مخامخ به ما هغه بنقاب کو دغه سلسله را روانه وه بیا د 2 کالو نه یا د دې نه هم سیوا وخت نه زمونږ باباجي میاں نور بادشاه صاحب هم ما اوبزرو کولو ما څنګه چې په مخکې پروګرام کې هم ویلي و چې ما په خپل ژوند کې د باباجي په شان تقوادار او پرهیزګار انسان نه دی لیدلی ګران ملګرو څنګه چې موږ مخکې یو پروګرام کړی و پای کې باباجي ویلي و چې د دوی د ساختون نه خلکو د عوام ته ډېر زیات فایده رسي عین بعد موږ د دې پروګرام چې وکړو د ملک د بیلو بیلو برخو نه د بیلو بیلو صوبو نه پای کې بلوچستان پنجاب او کراچۍ دغه ټولې علاقې هم شامل دي نږدې علاقې خو پکې وې دغه هم خلک رالو او د ساختونو نه خلکو ته ډېره زیاته استفاده شوې ده د دې نه بعد باباجي دا اراده کړې ده مخکې صرف اتوار او پیر په ورځ باندې به باباجي دلته کې موجود او دغه ساختونه به یې خلکو له ورکول اوس باباجي دا فیصله کړې ده چونکې د هغې ضعیف العمر دی عمر یې هم ډېر زیات سیوا دی دغه 2 ورځې خدمت هم د عوام ډېر زیات بوج دی په دوی باندې خدای باوجود دوی دا فیصله کړې ده چې په هفته کې په 2 ورځې دوی موجود دی بقایه 15 ورځې به د الله پاک د مخلوق د خدمت دپاره او دای مسایل حل کولو دپاره چونکې مسایل خو الله پاک حل کوي خو باباجي یو ذریعه ده او د دې وجه صرف او صرف د دوی پرهیزګاري ده دوی مخکې چې په لاسونو باندې قرآن پاک لیکلی و نه بعد دوباره هم شروع کړی و هغه ډاکومنټري هم ډېر زیات وایرل شوې وه د هغې ډاکومنټرۍ په وجه باندې هم ډېر خلک باباجي سره ملاوېدو دپاره راغلي وو خو نن باباجي خپلې دا خبرې اترې کوي موږ به دا تپوس هم کوو چې ساختونه نه بعد چې خلکو له یې ورکړي دي نو دا یې څومره فایده شوې ده راځئ باباجي سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام باباجي څنګه حال دی وحید خان خیر دی شکر دی ستاسو دعاګانې دي خیر دی الحمدلله اول خو راته دا ووایي جي چې ډېر زیاته ګڼئ بیا د اتوار او د پیر په ورځ باندې په تاسو باندې ډېر زیات دلته کې خلک راځي د مختلف ځایونو نه دا راته ووایي خلک زیات د کوم ځای نه راځي یاره جي د ملک د 4 وړو صوبو نه چې کوم خلک راغلي هغې خو موږ څه حساب نه شو کولی او بیا د دې نه چې کوم بهر ځایونه د عربو نه دغه نه د برطانیې نه او د امریکې نه د یو ځای نه د بل ځای نه خلک دغه کوي او هغو له ساختونه لاړو او شکر دی الحمدلله ډېر خلک الله پاک صحت ورکو او ډېر ښه شو او ډېر زیات خوشحاله دي او کم کسان دا خو لاسکه خو دا چې کم دغه دي دا کینسر والا کسان دي او هغه ښه کېږي او دلته راشي او خپله خوشحالي ښکاره کوي نو په هغې باندې موږ زیات خوشحاله شو ځکه چې دا داسې لاعلاجه مرضونه و چې او بل د ډېر لوی دولت پې لګي نو دا دلته کې موږ صرف ساختونه وله ورکو او اوبه وله دم کو او الله تعالی د هغې سره شفا شروع کړي نن یو شانتي سبا بل شانتي دغه شانتي نور دا شوګر او بلډ پریشر او د زړه دا مرضونه ډېر زیات ښه شو او خلک ډېر شکریې لري او ډېر خوشحاله دي اوس د دې په دې وجه باندې موږ دا دغه وکړو چې یاره په دې 2 ورځو کې انتهایي رش به و ډېر زیات به بلکې په دې نورو ورځو کې هم داسې ورځ نه ده شوې چې څوک راغلي نه دي دغه شوي نه دي خو موږ د عوامو ته به دا اپیل وکړو چې دا 2 ورځې موږ له چوټي راکړي
او باقي دا 15 ورځې به بیا موږ تاسو ته مکمل په خدمت کې ناست یو او کومه ورځ جمعه به شي او هفته دا 2 ورځې به چھوټي شي او نور موږ تاسو له چې څوک راځي ان شاء الله تعالی چې کار به ولکو دې خلکو ته په خپله پته ولګي دا ټول سواد تقریبا او بهر چې کوم د هغه 4 ضلعو صوبو خلکو ته مطلب دا چې پته ولګي دا هغه خبر دي چې الله پاک دې خلکو له شفا ورکړه او خوشو یو ته حل وي بل ته حل وي نو دا ګڼه ډیریږي نو موږ به دا 15 ورځې به ناست یو متواترو په دې 15 ورځې به ستاسو د خلکو خدمت کوو او نور موږ خپلو دغه ته ضرورت نشته دا خلک په خپله پوه شو خبر شو چې الله پاک دا خلک صحتمند کو ښه کېږي زړه والا هم ښه کېږي او شوګر والا هم ښه کېږي کینسر والا هم ښه کېږي دا نور واړه مرضونه هغه پې هم الله پاک ښه کوي نو بس موږ دغې دپاره دا وخت زیات کړو چې د خدای د مخلوق خدمت وشي او ښېګړه وشي او دا وحید الله صاحب له دې هم خدای اجر ورکړي چې دی په دغه د دې عوامو په دې غم درد کې شریک دی او بیا دا خبرو کې چېرې د ورځې سیوا شي نو د ده د خوشحالۍ دپاره مو هم دا وکړه او د دې خلکو د خوشحالۍ دپاره هم چېرې دې ته فایده ورسي او خدای پاک زر ته زره دا مرضونه ختم کړي او خوشي او موږ د چا په خلاف کې یا د چا په دغه کې هیڅ مقصد نشته الله دې د هر سړي په رزق کې برکت واچوي او خدای دې پکې خیرونه پیدا کړي خو زموږ مقصد صرف او صرف دا دی چې الله پاک د مخلوق ته خیر ورسي جوړ شي شفا ورته نصیب شي او په دغه مقصد باندې مطلب دا چې د ټولو نه غټ خدمت چې دی هغه د انسانیت دی په دغه نیت باندې موږ دا خدمت کوو چې الله پاک زموږ نه راضا شي او موږ بیا عمل او ګډوډ خلک وي کو خدای پاک دې خلکو د خدمت نه وبخي صحیح بابا جی دا راته وایي چې چونکې خلک ګوري چې یو پیر بیا یې ته پته ولګي چا چې مخکې پروګرام نه هم کتلی چې لکه ساختونه د کم شیز دلته کې ملاویږي تاسو ورکوئ دا موږ یې د شوګر او د بلډ پرشر او د تور زیړي د زیړ زیړي د کینسر او د زړه او نور د دې تبو موبو دپاره او د دې وړو د جړه مړه دپاره د زیل دپاره دې ټول دپاره موږ ساختونه ورکوو او دا داسې مجرب ساختونه دي ځکه چې په دې کې د شریعت نه خلاف څه نشته یا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي او یا چې کوم دی د قرآن پاک آیاتونه دي نو په دغه کې بس موږ دا دغه کوو او د الله په ذات باندې کامل یقین دی چې چاله ورکوو هغه ته هم دا خبر وکړو چې بهی په دې کې د دنیاوي څه دغه نشته ټول د قرآن او حدیث خبرې دي او تاسو هم خپل یقین خاص کړئ او الله به ښه جوړ کړي نن یو سړی جوړ راغلی و چې د هغې په مور باندې سخت کینسر و او هغه نن راغی او هغه ډېره زیاته شکریا ده او بل د هغه ګیره به رېجېده نو هغه ګیره رېجېدل هم خدای ښه کړي دي او هغه مور یې ښه کېدو ډېره زیاته نیمه نه زیاته ښه شوې ده نو بیا راغی او نور یې بوی راوړي او ساختونه یې ووړو او ډېره دعاګانې وکړې چې یاره خدای پاک زما دا ګیره هم کړه روانه کړه او زما مور هم خدای جوړه کړه نو دا ډېر خلک داسې راشي او دا دعاګانې کوي په دې باره کې چې یاره خدای پاک موږ له صحت راکړو ښه شو برابر شو زه هم ډېر خوشحاله شم د الله په ذات باندې مې زیات یقین پیدا شي چې یاره شکر دی چې الله پاک په قرآن کې ډېر لوی زور دی او یو مرض دې ته نشي ټینګېدی صحیح بابا جی اکثر مخکې چې تاسو څنګه ویلي وو چې یاره زنانو ته اجازت نشته دلته کې د راتلو که دای ته څه مسله ومي سړي به راځي نو که څوک زنانه راشي یا په دې منځ کې راغلي ومي نو بیا واپس ځي که بیا یې څه صورتحال وي موږ په دې میاشت کې یو داسې یو 3-4 زنانه به راغلي خو هغه په داسې پوزیشن کې راغلي دي چې هغه خو یو د ګیټ نه بهر ناست وه او بل انتهایي بوډۍ وه او موږ دا کړي چې د بوډۍ به هم درځي خو هغه دونه چې د موټر نه نه شو راکوزېدی په موټر کې دننه دم کړي ده 2-3 تنه او بیا هم الله نه حیا راتله چې دا داسې بېنوا لاړ شي په دغه لحاظ باندې خو به هر حال زمونږ اپیل دا دی چې یاره موږ له یوه زنانه که بوډۍ وي او که څنګه او که څنګه چې را نه شي دا به موږ باندې ډېر لوی احسان یې ستاسو او بله دا ده چې خدای پاک چې په دې پرده کې کم عزت یې ښودل دی او دا زموږ په الله په ذات باندې یقین دی چې کم ساختونه موږ وله ورکړو خدای به په کور دننه جوړه کړي نو دا مې عرض دی چې آینده دپاره نه بوډۍ راشي نه ځوان راشي نه زاړه راشي هېڅوک دې نه راځي خپل بچی دې رالېږي خپل خاوند دې رالېږي او د الله نه امید دی خدای پاک به یې صحیح کوي خدای به وله صحت ورکوي او د دې راتلو نه به یې دا نه راتله ډېر غوره وي صحیح ډېره مننه بابا جي بس تلو کې دغه خلکو ته که څه دوا وکوي نو ښه
نو بس زمونږ خو دغه ده چې هغه چې کوم راشي نو په هغه وخت کې ورته هم دعاګانې کوو او د دې ځای نه ورته هم دعاګانې کوو چې کوم کسان موږ له راغلي دي او دم کړي دي او ساختونه یې وړي دي د هر قسم مرض دپاره چې وړي دي رب العالمین یې د خپلو نبی پاک صلی الله علیه وسلم په توفیل باندې او د خپل لوی خدای د شان په خاطر باندې دغه خلکو له صحتونه ورکړي څومره چې ناجوړه دي الله تعالی دې هغو له کامله شفا ورکړي او صحت ته خدای نصیب کړي څومره چې قرضدار دي الله پاک یې د قرضونو نه خلاص کړي څوک چې په جیلونو کې دي او په ناحقه دي الله یې هغه آزاد کړي او خدای پاک ته ټول مصیبتونه زمونږ د پاکستان نه لرې کړي په دې پاکستان د خدای پاک یو عجیبه بهار راولي د دې نه د پریشانیان یا د مشکلات د پاکستان نه الله پاک ختم کړي موږ پاکستان د خدای د تمام محتاجین خلاص کړي ټول دنیا د خدای پاک پاکستان ته محتاج کړي او الله پاک ته زمونږ د پاکستانو قدر وکړي او هر ځای چې خدای دې خوشحاله ساتي. امین. ډېره زیاته مننه باباجي. ګرانو ملګرو دا میا نور بادشاه صاحب څوک چې په سوات کې ګولي باغ کې اوسېږي د کیډټ کالج سره په خوا کې دا د ایډرس دی دلته کې دا سپالټ پلانټ دی په دې کې د نه دی موجود دی څنګه چې دی وایي چې د جمعې هفتې په ورځ په دې نه بعد دی د دې دلته کې موجود نه عین علاوه د هفتې 15 واړه ورځې په دی دلته کې څنګه د دې ما مخکې تذکره وکړه چې باباجي په خپل ضعیف العمر دی که داسې صورتحال نو بیا به هغوی ټوله هفته دلته کې موجود و او د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي دغې امید سره چې باباجي سوات له الله پاک یو ډېره لویه احساسه ورکړې ده د دوی په لاس کې یو حکمت ایښودی دی او دا د الله پاک مهربانیانې دي چې په کومه علاقه کې هم د باباجي په شان یو شخصیت را پیدا شي نو عین بعد علاقه ته ډېره زیاته استفاده کوي زما دا امید دی چې تاسو ټول چې چېرته هم یې باباجي دپاره دعا کوئ باباجي ستاسو دپاره دعا وکړه چې چېرته مې الله پاک مو ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.